الله جل شانه فرمایي مثل الجنة التي وعد المتقون هغه جنت چې متقیانو سره وعده رب کړی دا داغي شان څنګه ده داغي حقیقت څنګه ده داغي تصویر څنګه ده فيها انهار من ماء غیر حاصل هغه کې نارونه دي د اوبو داسې نارونه دي د دنیا نارونه بدل د دنیا نارو کې کوم یو روان وي هغه کې خاور ګډوي هغه کې ریت ګډوي هغه کې نباتات او خوند ګډوي خوند یې خراب وي ذایقه خراب وي رنگ یې بدل وي تو وہ تصور نارونه چې وي پنجاب کې نارونه وي دي آس پاس چیرې نار وي او ساتھ ساتھ بوی هم لشپکی وي لشپکی دا درې سره شامل دي د اوبو چې کوم صفاتونه دي خوند کې فرق رنگ کې فرق بوی کې فرق الله فرمایي د جنت نار کې دا درې شامل دي غیر آصف نه بوی پکې بل شي ګرځا نه خوند پکې بے ځای شي ګرځا نه رنگ یې بدل شوی دا درې صفات پیدا دي د اوبو صفات وانهار من لبن لم يتغير طعمه او شیدې بام لکه څنګه چې دنیا کې د اوبو نارونه دي په جنت کې د شروبم نار چینی وي د حیوانانو د غلان جن وتلې یا د جسم نه وتلې شیدې ونوي دلته شیدې کته سکړې ویله مواد او د غذایی مواد جوړیږي او هغه هم په ماده کې د حیوان په ماده کې جوړیږي په نر کې نه په شزه کې پیدا کیږي دغه مواد جوړیږي چې د دواړه یې پر نریم پر شزه یې پر یا قرآن کی مهربان خدای فرمایي چې تاسو د ازما خدای ته وګورئ بین پرسم و دم لبنا خالصا صائغا للشاربین ما تاسو ته د ګوبر او د وینې په میان کې یو دریم شی هم راځتلی ده یو دریم شی یو خواته ګوبر ده شایي یو خواته وینه ده په میان کې شیدې ما امر کړی شیدې هم جوړیږي دغه موادو شیدې لکه وځي جوړیږي دغه موادو جوړیږي بین پرسم و دم لبنا خالصا صائغا للشاربین صفاشي دي لورشو تاسو په مخ کې لپراړه دغه موادو د جسم کې د جانور جوړیږي او بیا تاسو لپاره ما غذا جوړ کړی د خوندور شي ده خو هغه کې دا تاسو کړی شي د سراول وسی چې دوی کې د غلان جنو منه کوي پکېږي د مواد غلان د وزې د غلان د رښتانو کوي پکېږي کنه تاسو مې شي دې کله سوي نه مهربان خدای ذکر کوي چې آخرت کې کوم شي دي یو مرفوع حدیث کې دا خبره ذکر ده چې هغه شي دي چې کوم جنت کې جنتیانو ته ورکول کېږي هغه به د چینو په شکل کې د نارو په شکل کې حیوانانو نه باندې الله پیغمبر وایي د حیوانانو شي دي نه د چینو په شکل کې بر روانې وي خو بیا لم يتغير طعمه دا د غلان چې د وشتانو د کوم شي خپل چې د دنیا په شیدو کې ستا دغه پاغو کې نستا هغه وسپال هغه کې ودا خوند نه وي د غلان چې د وشتانو د جسم د حیوان چې کوم شي په راځي دا و پکې غیر خوند به بدلم نه ویډیو صفا شي دی دینه بعد وانهار من خمر لذت للشاربین د شراب او نارونه وي چینی وي ته شراب خلق په خپل جوړي له مواد وي جوړي میوونه جوړي بیا یې په ډیرو شپو کې اچولي یا د ماشين په ذریعہ د لاس په ذریعہ د شي په ذریعہ حتی په خاصه کم چا جوړول ډیر ابتدا ما کم چې تل دي او خلق جوړول نو غیر امبارو کې تول دا مواد به په شي کې واچول به په امبارو کې پټ کړل بیا به سوش کې پراتو بیا بیا ټیم پرسو وی بیم کړیو فن به وسوري چپوي بیا به دا راوي سل دغه د پاره ویشل شاغه کې بیا د برابرې نشم پکې خو د دنیا شرابو کې کوم شان دي هغه کې د جسم نقصان خوند خرابي نشه د جنت په شرابو کې دا درې عیبونه نشته د جنت په شرابو کې قران کې دلته دا خبره کوي الله فرمایي لذت للشاربین د شرابو د وصفه پکار دي وای اهم شان یو فن ذایقه دوم سي انسان ته سرور بخشي خوشي به کې پیدا کوي خوشحالي به کې پیدا کوي د جنت د شرابو د وصفه سره خوشي خوشحالي یا سرور انسان ته پیدا کوي او خپل باندې ډیر خوندور دي د دنیا کې کوم شراب دی هغه کې نه په خپل خوندور دي هم نشه پیدا کوي اخر په نشه پر په نشه نشته باندې هم بدن نه دا وي هغه شي په خپل دي کنه او بیا جسم ته نقصان نه لري دا د آخرت د شراب او ذکر رب کې شهوت د جنو په شکل کې وي لذت للشاربین خوندور به وي لذت لپاره به خلک شي لذت په خپل ځای حاصل کی او سرور ځای حاصل کی روح ته سکون وبخشي خوشالي وبخشي
دا بچاته ملایږي هغه خلکو ته چې دا سرمایه ورسره ایمان صالح عمل دي ځای الله دې دا کمزور انسان چې تشدد تاسو پسمانده خلک غني کېدل چې دا د خپل نصیب مهربان خدای فرمایي چې دینه بعد ببل څه شی ورته وانهار من عسل مصفى د شاتو چې کوم التدي نارونه وي دلته شات ته مچي په ذریعہ جوړي مچي مهربان خدای قرآن کې فرمایي او حربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون قرآن کې دا ذکر په تفصیل راځي چې ما مچي تواه کړی دا مشاتو مچي ته ما دواه پر ذریعہ د الهام په ذریعہ د تعلیم ور کړی دا ششات جمکا خلقو د پاره شات چې مکی الله فرمایي چې شفام او بیا مهربان خدای فرمایي چې دا تعلیم د کور د جوړېدو تعلیم ما ور کړی شکر دانو منه جوړوا او په کم ځای کې جوړوا هغه مناسب ځای هم ما ورشه د سپدا د ځای کې کور جوړوا بیا دا غینه بیا لارې چې دا په فضا کې ګرځي او چیرې مواد پیدا کی درا نمایي ما دواهي په ځای کړی بیا راوړي بیا جمع کی خو د دنیا په شاتو کې د چرتا چې کم چتی جوړي غنیان بګي بنیان جوړي کورونه جوړي دا غیر ټوکلیم پکې راځي د چاته مچي سیمړي کیږي دا وې پښیم پکې راځي تاسو شان پکې ډیر غړيږي د آخرت شات چې کم دی هغه د مچي شات نه وي هغه د چنو د نار په شکل کې بيزي مصفا یو شی بم دغه ایبو پکې نه به د مچي پښې پکې وي نه به د چتو ټوکري پکې وي نه به د صفای د لپاره ضرورت وي الله فرمایي اصل مصفا صفا شات دا چا د لپاره دي هغه خلکو د لپاره دي چې هغه د رب د قانون پابندي وکړي قانون پابندي مطابق رامنډ چې ما د ماشین څلور سنت نو وکړل دو سنت هم کوم ماشین له سنت سره کار نه د مسجد د باندې دنیا د خدای په قانون چلاوه د مسجد د باندې د رب په قانون و چلیږي د باندې رب سره تعلق جوړ کړي امتحان په ځای باندې رب سره تعلق جوړ کړي خدای په قانون و چلیږي بیا ته متقی جوړیږي چې مسجد کې زنا نسته مسجد کې شراب نسته مسجد کې رشوت نسته مسجد کې حرام نسته مسجد کې غلط استواړي غلط استنه د باندې امتحان ورکړي ایماندار سړی د مسجد د باندې باید د رب په قانون پابند پاتې شي دینه بعد مهربان خدای فرمایي چې دا شان پورا تاسو چې کرو ک او بوي هغه صفات ما تاسو مخکې بیان ک شدی وی دا غو صفات ما بیان کړ د دنیا شدی او د آخرت د جنت شدی شراب او دا غوي دنیا شراب او د آخرت شراب د جنت شراب د نسد اصل چې کوم دی اشاد سی ورتوای دا غوي صفات دنیا اصل او د جنت شاد سره په بدل لی ولهم فيها من كل ثمرات تب انزم شي الله فرمایي هغه کې د کوم میوه چې د انسان زړه غواړي میوه اصل کړو د عزت لپاره فرق فواک سے عربی کې ورتوای قرآن کې فواک ورتوای فواک څه توای چې انسان د عزت لپاره یو د غذا په ځای باندې چې انسان ژوندۍ پاتې کېدای نشي هغه جدا مجلس ته یو د عزت لپاره یو شی خړل اضافي شی څه کوي فواک اصل کې د عزت لپاره مهربان خدای فرمایي کل ثمرات نمونی میوه په جنت کې داخل کو تور کوم او دا بنوي شي فصل ورسیږي وی وک فصل ختم شي په منی کې به بیان وي همیشه د جنات عدن قران کې دا لفظ راځي همیشه جنتونه به یعنی همیشه به میوه کوي کال پولیس میاشت میوه پکې ده چا چې کوم ډول غواړي هغه میوه راخي او خوري او دا غینه بعد پاغه ځای بل راځي نه کوي هغه ځای بل نه هغه دیکین دا خلکو ته دا شاجبه معلومي دي چې دنیا کې غوځه د 1 کیلو عامو پیسې نه لرم او په آخرت بدای د دنیا ټول میوه عمل توي واته وي ځکه رب وای رب خبره کې شک ما چواسته لکه څنګه چې د لمر روشنی خوار او نادار دواړو تر سوالې د خوار په کور کې د لمر وی کني د مالدار په کور کې د غل مر د فرق نشته مالدار په کور کې چې کوم اکسیجن راځي قدرتي مسكين په کور کې مغای اکسیجن ستاسو په مخ کې د ویناستې کې نه ویني کدا پر کو اکسیجن به مرشي راځي موږ د چولې د پاره گیس نو اخستل دا اصل کې رب العالمین کرم ده چې حالت په ټوټل شان خدای سرکار لخواوي او بیا چې چاته ور کول هغه د پاره وي دینه بعد میرا